بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يونس لمن المرسلين صدقت يا رب العالمين. دې ځاینا ما تاسو ته ویلو چې د الله رب العزت د مخلصینو بندګانو تذکره شروع ده. الله دې پکې موږ هم راولي. په هغې کې بیا د اولو العزم شخصیاتو د عظیم شخصیاتو د پیغمبرانو تذکره شروع ده. په هغې کې نن ذکر او تذکره هغه د چا ده؟ د سیدنا یونس علی نبینا علیه الصلاة والسلام ده. الله رب العزت فرمای و ان یونس او یقینا سیدنا یونس علی نبینا علیه الصلاة والسلام. دا خلق نوم اکثر غلط وی یونس نه دی یونس، او دکه شان چې دی یوسف نه دی یوسف. سیدنا یونس علیه الصلاة والسلام الله رب العزت وی دی من را لیگلیو یقینا دی راغلیو در را لیگلو شونه لمن المرسلین در را لیگلو شونه یقینا در را لیگلو شونه. اوس خبره داره نینوا علاقه و موصل د عراق هغې ته چې دی سیدنا یونس علیه الصلاة والسلام الله رب العزت پیغمبر را لیگلیو. صدا پاسه 1 لاک د هغې آبادي وه، دغه خلکو پکې تقریبا دی ویه لکه انسې داسې او پلانکي دونه مونږ ورته د دې ایجاد کننده چې دا قرآن پاک دی خلکو استنباط بیا د دې ځایونه کړي دي، خپلو شاته پرېښي د نورو ته استنباطات کړي. خیر نو قرآن وایي چې صدا پاسه 100,000 ته یعنې صدا پاسه لاکو ته چې دی یونس علیه الصلاة والسلام دا راغلی. یونس علیه الصلاة والسلام خپل قوم ته وی چې د بت پرستۍ نه ووړئ، څه ورته د بت پرستۍ نه ووړئ. هغې خبره ونه منله. بس ده ورته وی یو کس پکې پاڅېده وی کله به عذاب راځي. ده ورته اجتهادي ته ورخپله ووی چې دونه یعنې ورځې پاتې دي دونه او هغه ولې نو دې ته بیا په خپله ووته ورته وی چې عذاب در باندې را روان دی علامې هم ورته ووی او بیا ته په خپله ووته اجتهادي ته ور ووته چې یعنې کم قوم باندې عذاب راځي نو پیغمبر ته وځي، خو د الله حکم خو لا نه و راغلی نو دې ته ووته. دغه تذکره ده. الله رب العزت فرمایي و ان یونس او یقینا سیدنا یونس علی نبینا علیه الصلاة والسلام لمن المرسلین در رالیږلو شو نو دی در رالیږلو شو نو چې دی کله دغه قوم چې دی هغې دا خبره بیا مو نه منله، ده ورته ووایي چې عذاب را روان دی وغیره. نو دی ډېر خفه شو او خپله اجتهادي ته ور یعنې ده دا ځان سره دغه کړه ووته. چې کله ووته نو بیا داسې کار وشو چې دې څنګه ته بیبي وه ورسره او 2 بچیان ورسره. په لاره شرمخ راغی، یو بچی یې ته وتښته، یو ټولګي راغی هغې ته بیبي وتښتوله. بیا څه داسې موده لاړه نو امتحانات دي د الله رب العزت د طرفه راځي او زجر ورسره الله ورکوي، زوره نه ورکوي چې زما د حکم انتظار دې ولې ونه کړ. په یو اوبه وې تیزې په هغې باندې تېرېده نو دا 2 بچي ورسره بیبي خو ته یې وتښتوله. نو هغه یو ماشوم یې چې دی هغې غاړې ته کېښودو وی چې په دې سیند به دا یو پورې باسم بیا به دې چې دی واړو چې څنګه هغه یو پورې باسه شرمخ رایې دا زوی والله وتښتو کوم چې غاړې ته کېنو چې ده ته خیال شه بل ته پنیر کې پرېوته هغه هم ته اوبه وړو تیزو. یوازې پاتې شو چې یوازې پاتې شو لاړ وړېده نو بیا چې دی سیند ته ورسېد نو څوک وي دا فرات وغیره. خیر چې کله ورسېد هغې له نو هلته کښتۍ تیاره وه. نو الله رب العزت فرمایي اذ ابقا هر کله چې ده څه وکړو دی وتښتېده. ابقا معنی څه ده؟ وتښتېده. نو دا خدای پاک زجر ورکوي. حالانکه پیغمبر دی نو په د دې وجې مفسرین یې معنی کوي په تباعده پس سره از ابقا نو تباعده لرې لاړه د خپل قوم نه لرې لاړه.
نو اصل معنی څه شته او تختید الله د زجر الفاظ ولا استعمال چې تاول زما د حکم انتظار نه نو هر کله چې دی او تختید یا لاړ ال الفلک المشحون هغه کشته ډکی طرف ته نو بس دی هغه کشته ته وروخه ته بسین کی کشته و او کشته روانه شو ډکا چې کله من ستوره سید نو هغه یعنی هغه د جول شانتی شروع کو هغه ګرداب پیرا کړل نو هغه وی چې بای دا دغه رواج چې زمون دا تجربه ده چې دل کم کس د خپل آقا د حکم نه خلاف را تختدري دا خبره نه منلې نو بیا کشته ډوبېږي او دک شان دا جوړ یو دک شان ګردا به راګري لہذا په دې کشته کې سوګدا سي دي چې هغه بغیر د آقا د اجازه راغلي نو دا ورته وی چې ازای دې پوښ ورته وی ازای ما وبو ته واچوي د پیغمبر خو شکل او شباهت او ډېر خولي ها قادیانی مو ز پیغمبر لکه دې شکل دا ورته د چپړاسي کېدو قابلم نه نو هغه ورلوي چې ای چې شکل او شباهت تو کتینا ته خو غلام نشي کېږي خیر نو الله رب العزت فرمای فصاحما نو بسغي سواجو حسنی اغي چې دې قران دازي وکړه قره واچولا ها فکان نو بسودی من المدحدین دا بار بار خسنه راحتون کنه مدحدین اصل کې مغلبین ها دا غالبین دا مغلبین نو مغلوبین نو چې دې مغلوب شي یعنی بار بار حسنه په پدوم راخته چې دې وبو ته ولي نو چې قران دازي او کله دی وبو ته وشته فالتقمه الحوت بس فالتقمه الحوت بس لول تیر کو دلرا الحوت کب مئی وهو ملیم او حال داري چې دی خپل ځان لره پیمانه کوون کیو ها یو نیم کسي یعنی پیغمبرانو چون کې لوی خلکو هغه چې څنګه ورته پته ډاری کې ځان ته دغه شروع کړ چې زما غلطي یو نیم خلک غلطي به غلطي په بل باندې ورچي دا سخت یاره خبره ده علما لیکي د بدعت ګناه ولې زیاته ده وي د بدعت نه سړی ولې نشي وړي وي د دې وجه دار چې د بدعت سړی ګناه نه ګڼي دا خو ثواب ګڼي د دې وجه ته وړي نه حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من وقر صاحب البدعه فقد عان على هدم الاسلام وي چا چې د بدعتي صرف عزت وکړه یعنی بل ځای فرمایي راضي چې څوک لیله د عزت لپاره پاسې دو فقد اعان على هدم الاسلام یقینا د اسلام په نړولو کې امداد وکړ دومره سخته سزا ده چې د دین کې ځان ځان کې سیرو بس او هغه بیا د ګنا نه نوړي ولې نوړي هغه د ګنا نه یا به تور ثواب وي نو دک شان چې ځان ته د ګنا د ځان ته وي چې وای دا زما ګنا الله دې داسې توفیق راکړي چې موږ داسې وکړو نو چې کله دې دا وایي چې دا ارس په ما کې دي زه ګناهګار نو بیا کاته سمېږي او چې وایي چې من هم زما په شان چې بل څوک نشته همچو من دیگری نیست پریزول بکار زیو همچو من ډنګری نیست وی دی چې زما په ډنګر نشته نو د دې وجه اخو پیغمبرانه اخلاق نو هغه وایي فلتقمه الحوت بس دلرا تیر کنوڑے که دلرا مئی وهو ملیم او دی ځان پهمانه کون کو نصیوی لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین ها فلولا انه نو الله رب العزت فرمائی فلولا انه بس کچره نو دا خبره کیف کچره نو فلولا بس کچرته نو انه یقینا کانه فلولا کچرته نو انه دا خبره چې کانه دی من المسبحین د وینکنا س ويو نو من المسبحین د لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین وینکنا د دې دعا مبارک فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی دعا د غمزده چې پچا غمونه وي سخت او پچا سخت تکلیفونه وي هغه دا دعا وي نو دا تکلیف لرکي کما دعا لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین خو چې دی وې کنه ها الکه یو لاک پیری به وي ها مونږ لیدل دا خو د بل ځای د دې معاشري خبرې دي نو ماشومان به راغون کړي یو لاک او یو پیرویل ضروری نه ده
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بچا سخت وي بچا تکلیف وي بچا غم یې هغه وي اخلاص پکار کار پکار دی د بزرګانو یو عملی خبره ده خو که چرته تا یو ظلم وي نو هغه کار ورکوي خو چې وي نو یو لاک پیر نبی خپل خو نشي ویلي ماشومان به راغون کړي اسه بګوري یو ډوکی نه اړوي بل ډوکی به ور کړي هغه چې هغه کور وای لګه خو شنو ایدا سي پیل پکې پوره ورته د سړی زوی زګه چې دا کور ولا چې د په عمر مونږ نه رانیز دي شي یو لاک ډوکی اړي په خان ها یو لاک پیری به اور سورته مزمل خبره به پکې نه کې وی خبره به څنګه په مانځه کې خبره به پتا ورته نه لګي خبره به پکې نه پتا نه خدا د خیر خبر ختم نه غالبا وی ناوی به ودرول پته نه الوا به ورول کسه کی سره ها غوره به بیا په سین کې وینځي نو ټول عمر با چرته مونږ نه کړي خواله بني ورغله ښا په من پودل هغه به د غوره وینځل پر بیا سین او راشه پروجو باندې د الله نوم روغه دا خون پنجو بابان وسه راغلي چې په روجو د الله نوم روغه پروجو د الله نوم عجیب دور دیدم دری نفاد شاهی کللو و پنجو همیشت سپاهی ها سوک بابا کی ناراضی حامله خزا بابا کی ناراضی داسې ختمونه ده د دې کلی ختمونه ده د بار نه دی جی تاسو ته پته ده او ماشوم بابا کی ناراضی ساړی بابا کی بالکل نه دا رقم ختم دی چې ساړی بابا کی ناراضی دا به سبب چې دا کور به چې ساړی به ناراضی او کیسه بیا ګران شي لګا نو فلولا انه بس کچره نو دی کنه نو یو پیره وای خو په اخلاص سره وای ته په خدای کې نو کا کار کوي دې کې دا الله یو بندو په خدای کې نو او سو مسئله و دا سورته تغابن صرف یو پیروي هغه مسئله خدای پاک کړ الله په در کې څه کمی نشته الله توفیق راکړي فلولا انه نو بس یقینا کچره نو دی فلولا کچرتنو انه یقینا دا خبره کان چې دی و ينك من المسبحين د تسبیح نه د کمی تسبیح نه لا اله الا نو چې پمانه پوي شي کنه ځان به پوي کی نو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اے خدای پاکا نشته دی لایق د عبادت مگر سوکته الا انت مگر تی سبحانك پاکی د تعالی را چاله را پاکی دا الله رب العزت لرا د هر عیبونو نه منزه پاکی او انی کنت من الظالمین یقینا ز په خپل ځان د زیاتی کوونکو نو موږ په ځان زیاتی کړی کنه دا غیر وجه د عذابونه راځي دا غیر د وجه د رزق تنګي دا غیر د وجه د بیماری وي کله نه کله امتحانان وي ورنه دغه شان دا غیر د وجه وي نو چې کله دا دعا د ورسره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دعا د نون مرد دعا د صاحب د مې دا چې دا نو دا د سب مصیبتونو کې ډیر کار په غمونو کې ډیر کار الله دې الله د ویلو توفیق راکړي نو دبا پدې الله او دا اوسه درته خدای خپل طاقت خي ها خدای درته طاقت خي الله رب العزت فرمای لا لبسا ها وی کچرته نوی دی دغه تسبیحاتو د ویونکو نه نو لا لبسا دبا وخت تیر کړو فی بطنه په خېټه د مې کې الی یوم یبعثون تر ورځې د قیامت پورې دا د دې دعا برکتو یا سلويخ راځي یا اترځي یا سزياتي دا چې د مخې د مې په هېټه کې تیر کو او الله ته روبا سو ورنک دا دعا نوی الله رب العزت فرمایي نو دې به د مې په هېټه کې تر قیامت پورې نو سوای کمالی دا کنه دا الله دې له توفیق راکړي ها لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الله دې ویلو توفیق راکړي ولا دې به ولا پوهه راکړي دې کوم ګور توبه پراته ده سړی جوړ دې کوم توبه پراته اخلاص ویل غواړي فنبذناه نو چې دا دعای ولستر الله رب العزت فرمایي من کو ورزو دلرا بالعراء په میدان باندې پډاګ باندې الکا سمندر سره چین سره خوا کې سي
ډاګی کنه غټ مې تیر کړو په ځان سره ساته الله رب العزت ورته فرمایي چې دی به هضمې نه دا ستا خوراک نه دی ښه نو وی غورځو دلته په ډاګه باندې نو په ساحل باندې غورځو هم لوگ سمندر کې بچړے ہوئے ساحل ہے اس پار بھی تنہائی اس پار بھی تنہائی نو هغه ته غورځو ښه نو چې کله غورځو او هو سقیم او حال داری چې دی بیمارو نو څنګه بیمارو ضعیف البدن بدن کمزوري ولی چې ګوره دا مې په خېټه کې پاتې شو د نور نه بند پاتې شو نور نشتا تیاره ده د مې د خېټې تیاره ده د اوبو تیاره ده د وریځې نو په دغه کې چې دی نو د کشان پاتې شو نور پیونه لګي د سلويخ راځي په روایتین نو د هغې د وجې دا بدن کچه شو یا هسې چې سړی لاس ماسبند کي وغیره ګوتې موتې کې نو لږ وخت بس په هغې باندې اثر وي نو الله رب العزت فرمایي وی د دې حال داري چې دی ضعیف البدن و انبتنا اور را زرغنم کاله په دې باندې شجرتن سو بوټي من یقطین د سنا د زیلدارنا نو عام دې تعبیر کوي په کدو سره ها او غالبا دی وی د سندونو غاړه ته چا تراخیج رنگ نه خدا پښتو رشید خدا کچره ورته وي کس شي ورته نو عام بعض علما محققین ته په دغه سر تعبیر کوي چې هغه کې څه غټ بوټي څه واړه بوټي نو هغه دی او عام چې کومه ترجمه ده نو ته خلک بیا په کدو سره کوي چې کدو د زیدار بوټي اوس ته وایي چې شجرتن خونه ته وایي ها علامه ابن قیم رحمه الله وایي په ذات المعاد کې هغه وایي چې کله بوټي مطلق ذکر شي لکه الله رب العزت فرمایي چې لا تقرب هذه الشجرة چې شجره دې نه ته ونه مراد و چې کله ور سره قید لګي چې الله رب العزت وایي چې علیه شجرة من یقطین دا زیلدارن د دین بیا وړو کې بوټي مراد وي نو کدوم ته کې دي شو دغه بلم کې دي دا بیا الله رب العزت راوزي رازرغون کو او د دین لاندې نو دې کې دا حیثیت چې د په بدن باندې به مچ قدرم نه کیناسته که چرته مچ قدرې پیناسو نو به دل نقصان ورکو بدن دومره کچا شوی دا بوټي پیروخه جو بیا اوسه براتله دا غینه سپې مې اوسکل او هغه سره الله رب العزت ولا بیا واپس راسټ کړ نو ارسلناه الله ولی گلی مدلرا الی 100,000 سلوزروتا یعنی یو لاکوتا او یزیدون نو دا داسې مانو کا بل یزیدون بلکې سزیات لرا یا سزیات الله رب العزت فرمای وی سزیات نو ګورا چې کله دلته دا حالت تیر د التا قوم باندې چې د عذاب غسرات تزولی دو چې څنګه اثرات لري دو هو زمونږ غملګری چې زمونږ پیغمبر چې سیدنا یونس علیه السلام او موږ ته سم خبره کړو نو ټول د سیل می ساروی امزان سر را بار کړو ارسو او په میدان کې پریوت الله ته پزارو باندې شو الله ته زارې شروع کړې الله رب العزت توبه قبول کړه دا واحد یو قوم دی چې دا د الله د خپل طریقې خلاف کړي واحد یو قوم دی چې اغي د عذاب اثرات لیدلې دی وخت ورته معافي کړي دا یو قوم دی صرف چې د عذاب اثرات لیدلې دي او خدای ورته معافي کړي دا یو قوم نو ټول تشسیر مې وروته خدای ته عاجزي او زاری او جړاګانی تر دې چې خدای ته د ګناه اثرات ختم کړو خدای پاک ته چغې والے خدایا زمونږ غملګری چې زمونږ نه خبر شوی د پیغمبر مونږ لرا ولا چې مونږ په لاس بیعت کو ایمان نو نو ورته الله وی لړ شو واپس خپل قوم سوې والله بچی لاړ بیبي لاړ ارس لاړ خپل قوم نه واپس لړ نو چې دا سوق تا ته په مخامخ وي چې ته دروغجنې څوک تاسو په مخامخ کنځلیو کی چې تاسو لګیای دا او څوک درته چې مړه داته چې عذاب کې دا وکړو چې دا دوباره دا غدر لدی دا ډیر ګران کار یعنی موږ ته په معمولی خبرو باندې موږ ته څوک دونه کنځلې مونږ ما دې په دې پول چاته لکه راځم مونږ کوا به مون نه کېږي ما دې موږ تاسو د مون اړول څه کار نشته نو سړی ته بیا دا ډیر ګران چې هغه ته بیا دوباره یا اس بیا خو د انسان مزاج مګرځي ځنی وخت شته د ترجمه د سره را شروع کوسه پورې بعضی کسان ته لګي مرزه راځي نه بیا مرته لګي خو سړی ته لګګرانې دا بار نو ګوره الله او که خیال هم کړی ها د موږ د سادهګانو تبلیغیانو بیا حدیث هم جوړ کړی دا ځان سی جوړ کړی دی وای ګوره وای یو پیره چې دی سخت سیلې وا تک تور تیاره وا او په دې کې غالبا ابو جهل یادې وای چاور وډبو
وی ابو جهل وی چې یاره دا څوک هم وي او د ده څه حاجت هم وي زه به دې ټیم کې لازمي قبلو و چې ورله وروتو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ولاړو وی وی چې یاره نه ویم کلمه نه ویم نو دا اوس د ځان نه خبره ده جوړه شوې ده بس حدیث خو نه دی خو ځان نه خلکو جوړ کړي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم بار بار ایبه پې ګزار کو د ورته کلمه ویلې نو دا علما لیکي چې دا اخلاق په ځان کې را پیدا کول چې یو کس تا ته ووایي چې ته دروغجن یو کس تا خلاف ورزي وکړي یو کس تا خلاف لاړ شي او ته بیا هغه له دعوت ورکړي او د سمه خبره یو کس تا له پړک درکړي او ته ولله د دین خبره وکړي دا ډېر ګران کار دی دا اخلاق د الله مونږ کې پیدا کړي او دا به د ځان نه شروع کول غواړي دا مو وایي چې دا به زه په بل ډاګو کوم د ځان نه به انشاءالله شروع کوم الله یې توفیق راکړي نو ګران کار په خدای یقین وکړه ګران کار نو وې الله ورته نو چونکه خو پیغمبران و خو د الله د حکم تابع و ډایرکټ له دا خو د خو پکې نو زمونږ په شان نو مونږ پکې فلسفه لټو نو فآمنو واپس لاړ والله نو فآمنو غي ایمان راوړو فمتعناهم الله رب العزت وی فابقیناهم بس باقی مو ساته پایدې ورکړه دی لرا الہین تر یو مودي پورې نو ګورا بیا ورته دا خبره وکړه نو چې بیا خبره کې اکثر اثر ولري لکه مولانا طارق جمیل صاحب ما چې ړومبې زه کالج کې میډیکل مې کوم وایي ما له به چې چا دعوت راکوه به ما په دیکه دیکه د خپل هاسټل نه وباسم په دیکه به مې وباسم دا د سالم دی خبره داسې ده چې بار ته به دا کار کې د دین دا کار به کې خلک به تا رټي سپک به درته وایي پته نه لګي څه به درته وایي څه به درته وایي ته په خدای یقین وکړه د قرآن راته ناست د قرآن ته ناست یو کس تر دې پورې ویل د شیخ الحدیث متعلق یو ډېر لوی عالم او هغه د ډېر لوی شیوخ استاد د هغه متعلق یې وی دا سپګن د شیخ الحدیث متعلق نومونه موږ بیا نه ذکر کوو ځکه چې عام خلک بیا دی نه غلط توالي نو دا هر څه به په تا باندې راځي خو دې ته به غاړه سپک به درته څوک ګوري خپل ملګري به درته ګوري کلیوال به درته ګوري مور پلار به درته ګوري معاشره به درته ګوري صحابو ته خلکو نه کته خو هر څه د الله په لاس کې دی مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا حق میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے خپل ہستی هر څه به وغورځي بیا ګوره الله به دې زرغون او که ته وایې چې زه یم نو دا سپی موی خلکو پسې اوازونه کوي په خپله لار څوک نه پرېږدي بیا خو بیا څه پیدا ونه شو د مسلمان او کافر څه فرق بیا د طالب او غیر طالب څه فرق بیا د مرید او د پیر څه فرق د غیر پیر څه فرق الله یې توفیق راکړي نو الله وایي چې دا خو د دې خبره شوه اوس فاستفتهم تتپوسو کده دی آرم کونا علی ربک البناتون دی به وی د خدای پاک لوریانی دی سوکتی دا فرشته د خدای لوریانی نعوذ بالله من ذلک دا اخیری باب د سورۃ شروع شو نی فاستفتهم تسوالو کده دینا علی ربک آیا د رب تاسو د پاره البنات لون دی هغه لوریانی دی ولهم البنون د دوی د پاره بچی د ځان د پاره خو بچی خو غی لوریانی ژوندې خو یو د خدای پاک د پاره لوریانی پیدا کړي ام خلقنا الملائکه آیا پیدا کړی موږ پیدا کړی دي موږ فرشتو لرا اناسن مؤنثی ام زنانه پیدا کړی دي وهم شاهدون او وهم حاضرون خلقهم دی باغ ټیم حاضرو وهم شاهدون آیا دی حاضر دغه ټیم الا انهم الا خبردار انهم یقینا دوی من افکهم من افترائهم دا دروغ د دیونه دا لا یقولون چې دی وای په الله باندې سوی ولد الله چې الله ولد جوړ کړی دی وی دا الله اولاد دی الکه څوک نو دی وی دا سې پرشتي اولاد دی غنور عیسی علیه السلام بچی دی انور عزیر علیه السلام یادی دا هندوان بکیلا بل غری نو الله رب العزت فرمای نه دا دی دروغ وی و انهم یقینا دوی لکاذبون دا دروغ جن دی الله دې وساتي استوبل بنات آیا خوخی کړی دي آیا خوخی کړی دی الله رب العزت سو لوریانه علی البنین په بچو باندې دی داسي وي ځان د پر خدای نه خدای متعلق دا وي یا داسي وي استوبل بنات آیا انتخاب کړی دی الله رب العزت د لوریانو علی البنین په بچو باندې په لکانو باندې مالکم سدی تاسو لرکه په تحکمون دا څنګه فیصله کوي ځان له یو څه غواړي مال بل څه غواړي افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه قبلوي ام لکم آیا اشتر استاذ د پارا سلطان مبین دلیل نقلی
دلیل د الله ښکارا شته سلطان مبین هغه دلیل ته ویلی چې مخکې کتابونو کې نو کوي فاتو راتګو کې به کتابکم خپل کتاب سره ان کنتم صادقین کچریه تاسو رښتونی کچریه رښتونی نو په کتاب سره راتګو کې راتاو خای بس خبره بس پاش الله رب عزت په هران وان یونس ویقینا سیدنا یونس علیه السلام لمن المرسلین در علی گلو شونو اس په هغه وخت کې ابقا چې لری لاړو ال الفلک المشون دا هغه کې چې لری لاړ د قوم نه ال الفلک المشون هغه کېشته ډکه تا فصاحما نو قرای واچولا دوی پکانه نو ودی من المدحضین دا بار بار قرارا خاتون کنا فالتقمه الحوت نو بس اے روح تیر کو دلرمئی دلرمئی تیر کو نوړې کدلرا او هو ملیم او بشکا او هو ملیم او دی پهمان کیدون کیو دی پهمان او خپو په خپل خبره باندې پهمانتیا ایسوا چې دا کلمه وی لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین وای خان ډیر زیاته وای فلولا انه نو کچری نو دا خبره کان نو وی بدی کان چې دی وینکو من المسبحین دا وینکو دغه تسبیحاتنا نو کچری دغه نو ویلاله به سدی بدرنګ به تیر کړو په بدنی په خېټه د مې کی لا یوم یو باسنا غورز درا پاسې دو پوری پنا بزناهو بس موږ وګرځو دلرا پډاګه به وګرځو موږ دلرا بل هراي په میدان باندې یا پډاګه هو سقیم او دی ضعیف البدن وانبتنا علیه شجره وراهم خجول بد باندې بوټي می یقین د زیردارنا وارسلناه الى 100 الف اوم لګری مودلرا اغسولرا اغزرو ای اغسلو زرو لرا یعنی یولا کلرا او یزید دنیا سزیات لرا فآمنو نو بس ایمان نوړو هغه نو دوباره ولراغي فآمنون داسې بار بار تم در لذي خا بار بار به خلکو ته خبره کې خلک دي فآمنون بس د ایمان نوړو فما د ایمان نوړو جمع را فمتعناهم نو فائدہ مرګ دی لرا فابقیناهم باقی مصادر الہی تر یو وخت پوری فاستبتم فتوا طلب کړه دیونه علی ربک البنات آیا تاسو د رب د پاره سشي دي لوریان دي ولهم البنون د دوی د پاره سدي بچی دي ام خلقنا الملائکه آیا پیدا کړی دي موږ فرشتو لرا اناسن خزي وهم شاهدون او دی پدی گوادی الا خبردار انهم یقینا دی من افکهم دا د دوی د دروغونه دی لا یقولون چې د ځان نوای ولد الله او سوی دا خبره سوی سوی ولد الله چې اولاد نسل دی الله رب العزت و انهم یقینا دی لکاذبون د دروغجنونه دی اصطفى البنات على البنين آیا انتخاب کړی دی الله د بناتو په بنینو باندې مالکم کې پتا حکمون سره دی تاسو له دا ناشنا فیصله کوي دا نه څه فیصله کوي مالکم سدی تاسو له کې پتا کوم څنګه فیصله کوي افلا تذکرون آیا نصیحت نه حاصلوي ام لکم سلطان مبین آیا شتر استاد لپاره دلیل نقلی فاتو بکتابکم بس راتو کې په کتاب سره ان کنتم صادقین کچریه رښتونی